او څوک چې تاسو باندې جادو کوشش کوي کنه هغه باندې خپل واپس کیږي جادو ته ریورس ګیل لګي ځکه چې هغه به وو کی پتا او خپل او به واپس ان شاء الله دې تاسو بری تجربه وکړئ او بیا وګورئ د ژوند په خوږو به مال شي ان شاء الله دا اسم اعظم تاسو قبول کړئ دا اسم اعظم دی او دا تحفه ایمانی طرف تاسو ته نن د آیت الکرسی یو عجیبه وظیفه خایم که تاسو دا خپل خصوصا په د روزه کې او بیا عام زندګۍ کې معمول ډیر کم تعداد تاسو باندې منسوب جادو کوي او که څو در باندې جادو کوشش در باندې هم کوي نو دغه جادو چې څوک کوي په چا باندې لکه چا په ذریعه کوي کم عامل وي ان شاء الله فوري به ریورس ګیر هغه جادو ته لګي او د باندې واپس کیږي یا ستاسو داسې مشکلات دي حاجتونه دي چې هغه تاسو دعاګانې غواړئ نه قبلېږي اسانه وظیفه درته وښایم ان شاء الله العزیز فوري به قبلېږي تاسو ته پته شته آیت الکرسي اسم اعظم دی او په ټولو کې لوی اسم اعظم آیت الکرسي ده خلک ګرځي زه حیران شم خلک ګرځي را اسم اعظم کم دی اسم اعظم دی آیت الکرسي نه غټ اسم اعظم کم دی اسم اعظم بالکل یقیني طور باندې چې دی نو دا اسم اعظم دی آیت الکرسي اسم اعظم دی او دا اسم اعظم تاسو ته یو لغوندې یو معمولی تعداد خیم دا خپل زندګۍ معمول جوړ کړئ تا باندې منه څوک جادو کوي شي نه به در باندې څه درهې لوستی شي نه به تا باندې جنات اثرات کوي شي او خپل کارونه به ان شاء الله ټوله زندګي به مزیدار نو د روژه کې خدا سې وکړئ روژه را روانه کې خدا سې وکړئ چې د روژې ماتې نه مخکې افطاری په وخت کې کوئ افطاری لکه لغون مخکې کښېنئ بس یویشت ځله څه ډېر غټ تعداد درته نه ښایم چې تاسو 1500 ځله وایئ 1000 ځله وایئ 1100 پیرې وایئ ډیر کم تعداد د معمولی د زندګۍ ګوره حدیث کې راځي چې د څوک هر مانځه پسم آیت الکرسي هر مانځه پسم نو د هغه او د جنت ته تلو درمیان کې صرف مرګ رکاوټ دی حایل یعنی مرګ سره به انشاءالله روح به جنت ته ځي دمره عظیم الشان فضایل دي د آیت الکرسي نو تاسو د افطارۍ نه مخکې کوشش کوئ لغونې مخکې کښېنئ 21 پیرې آیت الکرسي اول به 3 ځله درود شریف او بیا به منځ کې 21 پیرې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ارمان زه پس خو یو ځل ضروري دی دا 21 پیرې د افطارۍ نه مخکې په روژه کې او بیا زندګۍ معمولی جوړ کړئ بس یو ټایم مقرر کړئ هر ټایم کې چې 21 پیرې تاسو روزانه دا د مانځه د نه یو ځل نه علاوه 21 پیرې انشاءالله د افطارۍ نه مخکې چې تاسو دا 21 پیرې ووایي چې څه دعاګانې کوئ به قبلېږي انشاءالله ټول رمضان کې دا معمول جوړ کړئ څومره رمضان روزې کې چې تاسو ته دا پته ولګېده شروع کړئ او بس انشاءالله العزیز څه دعا کوئ څه حاجتونه ستا نه پوره کېږي به ټول پوره شي انشاءالله او بل دا چې بیا د رمضان نه پس بیا بل ټایم ورته مقرر کړئ هر ټایم کې چې بس 21 پیرې ورځ کې شپه کې ښه د زړه نه د آیت الکرسي انشاءالله ټول مقصدونه هم پوره کېږي او څوک چې تاسو باندې د جادو کوشش کوي که هغه باندې به خپله واپس کېږي هغه ریورس ګیر به لګي جادو ته به ریورس ګیر لګي ځکه چې هغه به وکړي پته او په خپله به واپس انشاءالله عزیز تاسو به تجربه وکړئ او بیا وګورئ د ژوند په خوږو به مال شئ انشاءالله دا اسم اعظم تاسو قبول کړئ دا اسم اعظم دی او دا تحفه د ما د طرفه قبوله کړئ الله مو خوشحال کا الله مو د حیا په څادرونو کې پټ کا الله چې تاسو ته څه پریشانۍ دی هغه دې درنه لرې کړي الله پاکه د ما او د ما دا کتونکي لیدونکي الله دې ټولو باندې د خوشحاله او زندګي نصیب کړي ټولو ته او د ټولو نه غمونه تکلیفونه مصیبتونه پریشانۍ او دغه شانتي رزق تنګي جادو جنات بیماری علاج والا بیماری لا علاج بیماری دا ټول ته محفوظ وساته څوک پکې مبتلا دي هغه ته شفا ورکړه واخر دعوانا ان الحمد